أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نن درس کو إن شاء الله العزيز سورة يونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 3 آیات نمبر 24 25 26 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دې نه مخکې آیات کې تیر شو الله رب العزت وی چې ستاسو بغاوت د ستاسو د خپل ځان د پاره چې نو هغه نقصان دی تاسو د الله رب العزت چې نو هغه په دغه بغاوت په دغه نافرمانی د الله تعالی اس هم چې نو هغه تاسو نشئ کولی. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت دا وی چې دنیا کې د انسان ژوند دا پایدار نه دی. پایدار ژوند پایدار ذات باقی ذات دا صرف یو د الله دی. د الله نه ما سوا چې دی نو هغه نور هیڅ چاله هم باقی پاتې کېدل نشتی. لکه څنګه چې سورة رحمان کې د الله فرمان دی چې په دې ځمکه په دې باندې چې سنې کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. په دې ځمکه په دې مخ د دنیا باندې صرف سچ هم دی دا ټول فنا کېدونکي دي سوا د یو د الله د ذات نه چې هغه باقی ذات دی. نو دې کې الله رب العزت په طور د مثال سره چې دی نو هغه ذکر کړی دی. الله د انسان د ژوند دا داسې دی لکه څنګه چې نباتات وي بوټی وي ډېر اول راوخېږي دی نو هغه صرف او صرف تخم وي دا نو هغه یو دانه وي بیا د هغې نه تیغ راوځي بیا دی غټ شي بیا چې نو هغه ځوانۍ ته ورسي تر تازه شي بیا دغه نه وروسته په دې باندې یو داسې وخت چې نو هغه راشي چې دی ورې بلې شي بلکل ختم شي. داسې ښکاري لکه په دې ځای چې د سره چېرته چې نو هغه څه بوټې واښه ګیا چې نو هغه راختلی هم دغه شانتې حساب دا د انسانانو چې نو هغه دی دوی هم چې نو هغه دغه مثال دی. دوی لاول چې نو هغه نه نطفه بیا د هغې نه وروسته چې نو هغه دوی دنیا ته راشي ورکوالی چې نو هغه تیغ مشن بیا چې نو ځوانۍ ته ورسي په هغې باندې چې نو حسن یې هم طاقت یې هم هر لحاظ سره بیا په بوډاوالی راشي څو وخت بعد چې نو هغه علاقه داسې شړله چې نو هغه ښکاري لکه دلته چې سره څوک آباد شوي هم دی. لکه اوس موږ د کافرانو د آبادیانې یا دا ښځونه اینو اکثر د هغې چې دی نو هغه چکر له دغې لا هم ورته دا خلک ځي نو دا هم دغه شانتې خلک وو. الله پناه کړي الله وایي داسې دي لکه دوی چې ریبلې شوي د سره چې نو هغه نوم نشان چې نو هغه نشته. نو دې آیات کې الله رب العزت د هغې دغه مثال ذکر کوي انما مثل الحیاة الدنیا کماء الله د دنیا د ژوند مثال دا په شان چې نو هغه د اوبو د انزلناه من السماء چې مونږ راکورولي دي چې نو هغه راکوزو راښکته کوي د اسمان فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام نو بیا په هغې سره خلط شي میلاو شي چې نو هغه شینکې د ځمکې هغه چې کله کم نه انسانان هم خوري او ځناور هم خوري ګی چې نو هغه ځناور خوري خوراک چې نو هغه دانه غله هغه انسانان خوري. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت اهلها انهم قادرون چې د ځمکه چې نو هغه خپل رونق او زینت چې نو هغه ونیسي ښکلې ښایسته شي. اوس پرلی موسم چې نو هغه داره روان دی دا اوس رو ګورې دا بوټي چې نو هغه ښکلې تر تاره شي غرونه چې نو هغه شي دغه شانتې نو هر علاقه ټوله چې نو هغه ښکلې او مزین شي. نو دوی دا خیال شي چې موږ اوس بلکل په دې قادر یو. اتاها امرنا لیلا او نهارا
الله زمونږ د عذاب حکم چې نو هغه دې ته یا د ورځې یا د شپې چې نو هغه راشي فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس نو مونږ چې نو هغه دا بالکل دغه شانتي چې نو هغه ختم کو ویریبو ګویا چې نو هغه د سرانو دا وی هم نه پرون چې نو هغه په دې ځای باندې سوال هم نه كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله مونږ بیا بیانو دا آیاتونه دا نخي خود چا د پاره دا چې د پاره چې دا غور او فکر کوي کله الله وي مونږ دا بیانو دا هغه چې د پاره لئول الابصار چې دا غوي کې نو هغه بصارت وي عقل چې نو هغه کار کوي دی چې نو هغه صاحب فهمي کله الله وي دا هغه کسانو د پاره چې نو هغه مونږ بیانو چې دا غوي ایمان په الله باندې راوړي کله الله وي مونږ دا هغه کسانو د پاره چې نو هغه د دې بیانو چې دا غوي یقین چې نو هغه ساتي نو د دې لپاره الله پاک چې دا ولي د پاره د دې چې د غور او فکر وکي د الله ذات ومني او چې د الله ذات ومني نو د بیا د الله مني اوس په دقه باندې مخکې الله جل جلاله چې نو هغه تذکره کوي د دوه قسم خلکو چې یو ته چې نو هغه جنتیان ویل کېږي او دا غوي د انعام او دویم ته چې نو هغه جهنميان ویل کېږي او دا غوي د سزا ذکر کېږي الله وی والله يدعو الى دار السلام الله تعالی دعا چې دعوت درکې دار السلام ته دار السلام نه مراد چې نو هغه څه دی نو د دې نه مراد چې نو هغه جنت دی اوس دار السلام ته نو هغه دار السلام نو حضرات مفسرین لیکلي وای دا دوه وجنه ویل کېږي یو وجه دا چې جنت ته نو هغه څوک زی نو دې ته به سلام وي لکه څنګه د دې نه مخکې هغه یو څو ورځې مخکې که خیال مو کړو درس کې تېر شولو چې دوی جنت ته لاړ شي نو فرشتې به ورته نو هغه سلام کوي دوی چې آپس کې یو بل سره میلایږي نو یو بل ته به نو هغه سلام کوي جنت کې چې کمې هورې نو هغوی به ورته سلام کوي جنت کې چې کم غلمان وي هغه به ورته سلام کوي بلکې الله رب العزت به ورته پخپله هم کوي سلام قولا من رب الرحیم الله به ورته جنانو هغه هم سلام کوي نو د دې وجه نه دار السلام جنانو هغه وي او دویم وجه چې نو هغه وي دار السلام دا ورته دې وجه نه ویلی شوي دي چې دې ته دار السلام د سلامتیا کور جنت ته جنانو الله پاک تاسو راولي نو جنت کې د دنیا دا یو پریشانی به هم نه نه به جنانو هغه د جنانو د بیماری پریشانی وي نه به د کمزورۍ پریشانی وي نه به د بوډاوالي پریشانی وي نه به جنانو د فقر و فاقې پریشانی وي نه به د اولګي او د تندې پریشانی وي نه به جنانو هغه د کور پریشانی وي او زه خو هم د دې ټولو نه غټه لویه پریشانی د ښځې پریشانی به نه غزه سرچادرې که زجبه راوباسي نو د سړي نه یو دوه خطا کې هر څه دیر کی نو ټوله نه لویه پریشانی دغه پریشانی چې نو هغه به نه هغه به تم آلتې په تابعدارۍ کې سلام چې نو هغه به درته کوي نو چې ته په خپله وي چې سلام چې په تا باندې سلامتیا د خبره ښه نو ځکه الله وایي چې نو آلتې به څه وي سلامتیا وي د هر عیب هر نقصان د هر هغه شی چې انسان هغه په خفګان کې اچي د دې ټولو نه به دې ته سلامتیا وي نو ځکه الله وایي والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله چې نو هغه خي هغه چاته چې څوک چې نو هغه هدایت کې دی ته د صراط مستقیم د نیغ لارې اوس دغه دار السلام ته الله پاک څوک بي نو هغه خلک ورته بي چې کم خلک د دغه د پاره مهنت کوي د درمار چې نو هغه کوشش کوي حضرت یحیی ابن معاذ رحمه الله هغه به چې کله وصیت کولو نو هغه به خپل وصیت کوي چې الله پاک ګوره خلک چې نو دار السلام ته بلی راغواړي خو ګوره د دغه د پاره د مهنت ځای چې نو هغه دنیا ده دنیا کې به تو مهنت وکې نو الله به دې الله پاک چې نو دار السلام ته راغواړي که تو وې چې زه به د مرګ نه وروسته په قبر کې او د قبر نه وروسته مراحلو کې بیا به مهنت کوم او زه به دار السلام ته لاړ شم نو بیا رانه دار السلام ته تللی نه ځکه د دنیا چې نو هغه دارالعمل ده او د دغه دارالعمل په وجه باندې الله پاک انسان چې په دې کې کم عمل وکړي نو د هغې به برکت سره دار السلام ته بیایي نو د دار السلام ته د داخلېدو دپاره دنیا کې چې نو هغه مهنت شرط دی دی به د دین محنت کوي دی به د الله د هغه د رضا کولو چې هغه محنت او کوشش کوي دی به د حضور علیه الصلاۃ والسلام د طریقو خپلولو د دې د عام کولو کوشش کوي که دی کړی او دغه محنت کې لاړو لګېدلی جو بیا به الله پاک دغې ته رابلي او که داسې نه جو بیا خیر سالی ده دی وجه نه چې هغه معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله معارف والمسائل کې چې هغه لیکلي معارف او مسائل کې وایي چې دارالسلام کور د دې نوم چې نو هغه ښودل دا جایز نه دی کور له چې نو دارالسلام نوم ښودل دا صحیح چې دی نو هغه نه دی ځکه دا د جنت صفت دی د جنت نوم دی نو دنیا کور کې دی نو هغه سلامتي هغه شانتي نه نو دا به نشي ښودلی
للذین احسنوا الحسن وزیاده. نو الله وی دارالسلام ته چې کوم کسان لاړل د هغوی د نعمتونو ذکر کوي. وایي د هغې کسانو دپاره چې د هغوی ښه عملونه وکړل نو د دوی دپاره به چې نو حسنه ښېګړه وي، ښکلی بدل به ورله وي، وزیاده او زیات. د دې نه زیات چې نو هغه به هم وي. اوس دې کې چې نو حضرات مفسرینو هم دوه تفسیره کړي دي. یو تفسیر چې نو هغوی د زیادت نه مراد دا دی چې کوم سړی د الله حکم د الله د پیغمبر طریقې مطابق چې نو هغه پوره کوي نو الله رب العزت به د انسان له په یو عمل باندې کم از کم د هغې لس چنده ثواب ورکوي. بګوز د انسان یو عمل وکړلو، عمل صالح وکړو، مثال په طور کې الف لام میم ووې، نو دې انسان ته به د هر یو لفظو یو به خپل دا کم نیک عمل چې د وکړو د دغې به ورته میلاو شي او 9 چنده به ورته سیوا چې دی نو هغه ثواب میلاو شي. او که چېرته دا بیا د فی سبیل الله په مد کې نو بیا به دته چې نو هغه په یو عمل باندې چې دی نو هغه 699 عملونه چې دی نو هغې اضافي ثواب به میلاویږي، 700 به میلاویږي. نو ځکه الله وایي وزیاده. او دویم تفسیر چې نو هغې کړی دی که تاسو ته یاد نو مخکې نو هغه صورت اعراف کې مونږ د هغې مکمل وضاحت کړو چې د زیادت نه مراد چې نو رؤیت باری تعالی دی، د الله رب العزت نو هغه دیدار په جنت کې. او بیا موږ ویلو زموږ د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا حق او ثابت دی. د معتزله دا چې نو هغه یو فرقه ګمراه ده، دا هغوی چې رؤیت باری تعالی نشته. الته ما تاسو ته دلایل هم ویلو د اهل سنت والجماعت 15 دلیلونه چې نو هغه د قرآن نه درې او 2 د حدیثونه الته ویلو که بیا چا خوښ یا قضیه وګورئ. او بیا مې په آخر کې یو د اسانه خبره کړو، هغه وایي نشته دوی ته الله نه نصیب کوي، مونږ وایي شته الله دې مونږ ته نصیب کړي. و زیاده او زیادت به نو دا به د هر انسان د عمل په قدر وي. چا به داسې عملدار وي اللهم اجعلنا منهم چې هغه ته الله پاک روزانه د ورځې 2 پیرې چې نو خپل زیارت کوي. څوک به داسې چې هغه ته به یو ورځ په ورځ کې 1 پیره کېږي، څوک به داسې چې د هغه ته په هفته کې 1 پیره کېږي. د هر انسان د عمل په قدر چې نو هغه ته به څه کېږي دقه میلاږي. صحیح مسلم او دغه شان جامع ترمذي کې چې نو هغه روایت مفهوم دی، هغې چې نو حدیث دی حضور علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت چې کله انسانان جنت ته مسلمانان داخل کړي نو دوی چې جنت ته داخل شون الله پاک وایي چې تاسو سره ما یو وعده کړی، نن زه تاسو له د هغې وعده چې نو هغه پوره کوم. نو دوی به یالله نور به څنګه وي، موږ ته خو راحت میلاو شوی، سکون راته میلاو شوی دی، دغه شان صحت راته میلاو شوی دی، ځواني میلاو شوي، د جنت چې څومره نعمتونه دا وخت کې دا ټول هر څه دي. اوس د دې د پاسه چې دی نو هغه څه نعمت وي الله رب العزت به نو هغه د خپل کبریا چې کمی پردې دي، د لویوالي چې کمی پردې حائل دي هغه به لرې کړي. الله رب العزت به ورته خپل زیارت چې نو هغه نصیب کړي. نو دوی چې د الله پاک د زیارت وکړي نو دوی نه به دا باقي ټول نعمتونه چې نو هغه به هیر شي. اللهم ارزقنا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. او نه به راخورېږي د دوی په مخونو باندې چې نو قطر توروالی ولا ذله او نه ذلت. قطر اصل کې چې نو هغه ویلی کېږي ترکولو ته، او کله چې انسان ډیر خپه شي یا ډیر زیات بیمار شي نو تاسو وګورئ د مخ چې نو هغه تورېږي. نو الله وی آلتې به د مخ توروالی نه، یعنی آلتې به نه بیماري او نه به خفګان وي څنګه چې مخکې تېر شو چې نو الله پاک تاسو رابلې دارالسلام ته ولا ذله او نه به ذلتي. الله وی اولئک اصحاب الجنه هم دا دي چې نو هغه جنتیان هم فیها خالدون او دو په دې جنت کې همیشه همیشه د پاره جنت نه بیا وطن چې نو هغه نشتی. اللهم ارزقنا. انما مثل الحیات الدنیا بشک مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د اوبو د انزلناه چې راښکته کو مونږ هغه را اورو مونږ هغه من السماء د اسمان نه فاختلط بیا چې نو هغه خل شي یو ځای میلاو شي به په دې سره نبات الارض نو نبات د شینکې د ځمکې مما هغه سیاکل الناس چې خوري خلق والانعام او ثوري حتی تر دې اذا اخذت الارض چې ونسي ځمکه زخرفها خپل رونق خپل چې نو ښکلوالی وزینت او ښایسته شي وظن اهلها او خیال کړي د دغې ځمکې اوسېدونکي د هغې اهل انهم قادرون چې دوی قدرت لري وس علیها په دې باندې یعنې د فایدې اخیستلو دپاره اتاها نو ناڅاپه ورسېږي دغې ته امرونه زمونږ حکم یعنې د عذاب لیلا د شپې او نهارن یا د ورځې فجعلناها نو پس مونږ کړو هغې لره حصیدا رېبلې شوې فصل کأن لم تغن
بالامس لکه چې د سرو اړو چې نو هغه راټوکېدلې نه وه بالامس پرون کذلک دغه شان نفصل الآیات مونږ بیانو نښې لقوم هغې خلقو دپاره یتفکرون چې غور فکر کوي والله الله تعالی یدعو رابلی تاسو رابلی الى دار السلام د سلامتیا کور طرف ته ویهدي او هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم د سمې لارې للذین ای کسانو دپاره احسن الحسنى چې نیکي وکړله الحسنى ښه بدله ده وزیاده او زیاتې هم ولا یرحقو نه به راخوریږي نه به راګیری وجوههم مخونه د دوی قطر توروالی ولا ذله او نه ذلت اولئک هم دا کسان اصحاب الجنت جنتیان دي هم فیها خالدون دوه په دې کې همیشه د پاره وي